زما کور پتا جنت دی د عبرت څخه ډکه کیسه ژوند تا نه عبادت دی ته د ژوند د غرچینۍ. محترمو عزتمنو، تاسې دغه کیسه ښه په غور سره واورئ. دا کیسه چې چا لیکلې ده چې واقع د هغه سره به پیښه سوې وي او که نه، خو دا یو حقیقت دی. دارنګه ډېرې مندې زموږ سره په دې باره کې رابطه کوي چې داسې واقعات یې ورسره پیښ سوي دي. داسې موږ ډېرې واقعات په کتابونو کې نورې هم لیدلې دي او خپله هم دغه واقعات موږ مشاهده کړي دي. نو تاسې دا کیسه در اخره ښه په غور سره واورئ او په آخر کې به د یو مور درد هم ستاسو سره شریک کړو. کته نوی ځان بناو او کومه ځان بچاوم دا په ما چې نن راحت. یو سپین سره بډۍ ښځه چې هر وخت به د خپل زوړ کور د دروازې و مخ ته ناسته وله. نو یو ورځ داسې پر هغه لار باندې څوک تېرېدی، نو د هغو پکې پام سلو. نو څو ورځې څخه وروسته چې وکتله چې پر هغه لار تېرېږي، هغه سپین سرې بډۍ د دروازې و مخ ته ناسته ده، وچې شونډې، چاودلې پښې او زړې جامې پر تن دي. نو هغه سړی ورځي، ورته سلام کوي. د سلامه څه وروسته پوښتنه ځین کوي چې مورې څنګه یې؟ هغه سپین سرې بډۍ لاس د سترګو سلوړ ونیوی او ډېر په ځیر سره ورته وکتل او ورته وویله چې زه خو ښه یم زویه. هغه لاروي ورته وویله چې مورې داسې راته معلومیږي چې لکه ته چې نور څوک نه لرې. پتا جنت دی زما د پاره پرښتی ژوند تا نه عبادت ته د ژوند. هغه سپین سرې بډۍ ورته وویله چې ولې نه، شکر دی، 6 زامن مې دي، خدای دې راته ژوندي لري. هغه لاروی ورته وایي چې مورې ستاسې له کوره داسې معلومیږي چې د زامنو کاروبار دې خراب دی، څه کار مزدري لکه چې نسته. هغه بډۍ ورته وویله چې نه زوی، شکر دی، په ټولو زامنو مې ډېر لوړ لوړ تعلیمونه کړي دي، یو انجینیر دی، بل ډاکټر دی او نور هم لوی کارونه روان دي. پلار یې هم تر اوسه پورې ژوندی و. ټوله بچو ته مو ودونه وکړله. دا 2 میاشتې کېږي چې پلار یې هم وفات سوی دی، الله دې وبخښي. ډېرې سختې یې زما د بچو سره تېرې کړې وې. هغه سړی ورته وایي چې مورې زامن دې کم دي؟ هغه بډۍ ورته وایي چې زامنو ته مې الله ډېر مال دولت ورکړی دی. هر یو ته چې مې واده وکړو، بس الله جل جلاله به ورته بل ځای کې ښه کور او د ژوند سهولت ورکولو. ټوله زامن مې هلته یو 2 کلي مخکې وسیږي. نو هغه سړي ورته وویل چې مورې نو ته دلته څه کوې؟ د دې دروازې و مخ ته ناسته وې. هغه سپین سرې بډۍ ورته وویله چې په دې لاره مې هر سهار زامن تېرېږي، زه صرف د هغو د لیدلو دپاره کښېنم. خو اوس مې سترګې ډېرې ضعیفې سوي دي او په موټر کې ناست زامن سم نه سم لیدلی. وایه ځان درته لوګی کړه جهان درته لوګی کړه. محترمینو، داسې دا څه دا یوه مور نه ده، داسې په زرونو په لکونو مندې دي چې د دروازو و مخ ته د خپلو زامنو د لیدلو په انتظار باندې ناستې دي. آیا دغه زامن دا سوچ و فکر نه لري چې دغه بوډۍ دا سپین سرې مور چې زه هم کډه ځم وکم، بل زوی هم کډه ځم وکړي، د دې پالنه او پرورش به څوک کوي؟ آیا دا زامن دا فکر نه کوي چې دا هغه مور ده چې ډېرې شپې به پر ماړو نکړې وي؟ دا هغه مور ده چې ما به ژړله، دی به هم را سره ژړله. آیا دا زامن دا فکر نه کوي چې دا هغه مور ده چې ټوله شپه زما د وجې څه دې ویښه تېروله، زه به د لاس نیولی وم، په ما به تګ زده کاوه؟ دا غور و فکر نه کوي. آیا دا زامن دا فکر نه لري چې د دغه مور د پښو لاندې جنت دی؟ آیا دا زامن دا فکر نه کوي چې
چې د مرګ وروسته به الله زموږ څه پوښتنه نه کوي. آیا دا ویره تا ته نشته چې سبا به ستا زامن هم ستا سره داسې وکړي؟ ولې د مور خیر خبر نه اخلي؟ ولې د مور پوښتنه نه کوي؟ څنګه زړه دې دی؟ څنګه ستا زړه پر دغه سپین سرې مور باندې نه رحمېږي؟ تاسې د دغه مور خبرې واورئ، درد یې واورئ چې موږ د څه مصلحت په خاطر د هغه اواز بدل کړي. تورک یې واده مې ور وکړي او واده سره بېرته سره جلا سو، نو ډېر ورسره په زحمت کې یم. تلیفون مې نه پورته کوي چې د هر څه زنګونه یا زه ور وهم یا یې پلار، دی بس ورته جواب نه راکړي. بابا بخته زما وروره، زه بېخي ستړی سوی یم. زما د زوی څخه تا ته یو ذکر یو شی در معلوم یې که چې ما ته د خدای پر پاره وښوئ، ستا د خدای جنو دنیا سمه کړي. نو که تا ته زحمت نه یې که ما ته چې یو دغه شی راورسول چې د ده ښه خدای په وکړي او دی بېرته خدای ورای راسته راواړی یې او زموږ په زړه و په خوله سې دا به ستا خدای پاک یو جنو دنیا در ښایسته کړي. خدای خو چې تا ته وزونه درکړي، خدای دې در دغه لانم اوچته که دعاوې درته کوم چې هر مسیح چې اورم نو په داسې ډېر په مشکلات کې یې زه پلاره. نو که تا ته یو شی معلوم یې که موږ ته راوښوئ او د خدای شپه وکړله ستا به خدای جنو دنیا در ښایسته کړي. د هغه مې درته ویل الله چې من تاسو دا خبرې واورېدې نو مه کوئ عزتمنو دامندې مه ژړوئ. د دامندو د اوښکو څه به سیلاب طوفان د باندې راسي، خوشحالي به دې در برباد کړي، بنګلې به دې در تباه کړي، بیا به ژاړې لاسه به دې څه نه راځي. والسلام. د مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي رښتینی قصې د سید سټوډیو لخوا وړاندې کیږي. پتا جنت دی زما د پاره پرښته ژوند دا عبادت د ژوند د غرچینې مورې خوږې مورې مورې خوږې مورې کته نوې ځان بناو او کومه ځان بچاوم دا په ما چې نن راحت دی دغه ټول ستا برکت دی کته نوې ځان بناوم او کومه ځان بچاوم دا په ما چې نن راحت دی دغه ټول ستا برکت دی غمونه ماته یاد ستا فکرونه ماته یاد دي ټوله شپه ماته دعا کړي ستا نکلونه ماته یاد دي ټوله شپه ماته دعا ستا نکلونه ماته یاد دي زه دې ګل کړم ځان دې خاورې د باغ وږمۍ د سپرلي د باغ وږمۍ مورې خوږې مورې مورې خوږې مورې پتا جنت دی زما د پاره پرښته ژوند تا نه عبادت د ژوند د غرچینې مورې خوږې مورې مورې خوږې مورې چې به کله شوم نه جوړه جړه ماته یادېږي ما چې ووینې تکلیف کې ستا زړګی څومره خوږېږي ما چې ووینې تکلیف کې ستا زړګی څومره خوږېږي یو حق دی په ما غر دی دا به څنګه پوره کړي چې ته نه یې خدای دې نه کړي زما ژوند به څنګه تېرېږي چې ته نه یې خدای دې نه کړي زما ژوند به څنګه تېرېږي خدای دې داسې نه کړي چې زه یم
او تبنی چیزیم او تبنی موری خوانگی موری خوانگی موری زما کور پتا جنت دی زما د پارا پرختی جنتانا عبادت د ژوند د غرچنی موری خوانگی موری خوانگی